د پاکستان انتخابي کمیشن د خیبر پښتونخوا د لومړي پړاو تر سره شو بلدیاتي ټاکنو کې د بنو په بکاهیل پولینګ سټیشن د حملې د انتخابي عمل د زورولو او د ورکړو شو ووټونو د صندوقونو د تختولو په تور د واکمن تحریک انصاف ګوند صوبایي وزیر شاه محمود 15 کال لپاره ناحل ګرځولې دي. ښاغلي شاه محمد وایي چې تر ناحله ګرځولې کېدو وروسته به د عدالت دروازه وخي او په عدالتونو کې به خپله بېګناهي ثابتوي. څېړونکي وایي چې د انتخابي کمیشن پریکړې سره به د بلدیاتي ټاکنو د دویم پړاو په روڼ ډول سرته رسېدل ممکن شي. د دسمبر په 19مه نیټه د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې د شو بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د بنو بکاهل تحصیل کې بلدیاتي انتخابات د امنیت د خراب صورتحال او ممکنه اړیګړي له امله انتخابات ځنډول شوي وو. هغه وخت د انتظامیې لخوا خور شوي بیان کې ویلي شوي وو چې انتظامیې ته باوري معلومات ترلاسه شوي چې په ځینو پولینګ سټیشنو د وړاندې نه ووټونه اچول شوي دي او د دوی په خلاف به د قانون سره سم چلن کیږي. د ټول ټاکنو د کمیشن مشر سکندر سلطان راجا بکاهل کې د بلدیاتي انتخاباتو په مخال پولینګ په سټیشن د حملې او د امن او امان د وضع خرابېدو نوټس اخیستی وو او د ټاکنو د کمیشن له لوري د پیښې څېړلو لپاره 3 کسیزه کمیټې هم جوړه کړې شوې وه. په بنو کې آزاد خبریال وسیم بای ویلي دي چې د الیکشن کمیشن ته د 15 پولینګ سټیشنو په اړوند د درغلۍ خواستونه ورکړي شوي وو چې پکې د صوبې د ترانسپورت وزیر شاه محمود د خغزوی او د تحصیل چیرمن د سوکې کینډیډیټ مامون رشید او د وزیر رور ګلباز خان نومول شوی وو. الیکشن کمیشن د صوبایي وزیر شاه محمد زوی او د بکاهل تحصیل چیرمن مامون رشید هم د انتخابات لپاره ناخله ګرځولې دي. الیکشن کمیشن د ملک شاه محمد خان د اسمبلی ممبرشپ هم ختم کړی دی. دا په داسې حال کې چې انتخابي کمیشن د صوبې پاتې برخو کې د راتلونکي مارچ د میاشتې په 20مه نیټه د پوج د سارلاندې د بلدیاتي انتخاباتو د دویم پړاو اعلان کړی دی. شاه محمد د کال 2013 عام انتخاباتو کې د بنو نه د پاکستان تحریک انصاف په څوکۍ د صوبایي پارلمان غړی منتخب شوی وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400